د 400 ډیرو کلی کې د جینکو په یو دینی مدرسه کې یوې زده کوونکې جینۍ باندې جنسي تیری شوې ده. د جینۍ مور د سړیرو پولیسو ته ویلي دي چې د لور مطابق د مدرسې د مختمم زوی لور باندې په زور جنسي تیری کړې ده. د سړیرو تاڼې پولیسو د پیښې تایید کړی دی او په درج شوي FIR کې ویلي چې په دینی مدرسه جامع علوم البنات سړیرو کې د مختمم زوی په 15 کلنه جینۍ جنسي تیری کړې ده چې بیا وروسته تښتېدلې دي. پولیس وایي چې دوی د پیښې مقدمه په زور د جنسي تیری د پیښې لاندې درج کړې ده او نورې پلټنې شروع دي. د پیښې وروسته د اغېزمنې جینۍ مور او جینۍ پخپله دلبر ریډیو ته ویلي دي دا زه علم کوم په دویمه درجه کې مدرسه کې د شپې او د ورځې اوسم، نو زموږ د قاري صاحب زوی دی، دی ما پسې بره راغی او کمرې ته یې راښکلم او لاسونه یې راله وتړل او غلط کار یې راسره وکړو. د نه بعد بیا ما چغې والې، نو زما ملګرې او یو خور مې ده هغه راپسې راوختې بره. ما خو هلته نه وې، خو چې زه کور ته رالم د امې تپوس له، نو زما بلې خور دا خبره مې خور ته وکړه، نو بیا دی نه پس دی لاړل تاڼې ته رپورټ یې وکړو. د کلي ولس وایي چې د ملزم په نیولو کې پولیس د ځنډ نه کار اخلي او په مقدمه کې سنجیدګي نه اخلي او باید چې ملزم د زر تر زره ونیول شي او متاثره کورنۍ ته دې انصاف ورکړي شي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، ساډېری.